دا ټول خلق به په یو میدان کې جمع شي. رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي، الله فرمایي چې موږ به دا خلق یو ورځ د حساب کتاب ته را جمع کوو. الله وی زما نه رښتونې بل څوک نشته، دا زما وینا ده. دا ټول خلق به یو میدان کې جمع شي. په دې کې به مسلمان وي، په دې کې به کافر وي، په دې کې به منافق وي، په دې کې به هر قسم خوار زار د دنیا او مالدار او ګدا دا ټول به په یو میدان کې جمع شي. نور به پرې راښکته شي. دا نور به دومره راښکته شي، حدیث کې راځي کالمیل. اوس د میل دوه معنی دي. یو معنی دا ده چې دا زمونږ د سړک دا میل ورته مونږ وایو، کیلومیټر نه لږ زیات دي، دونه به راښکته شي. او بل میل په عربی کې سلی ته م وایي چې بنده پې په سترګو کې رانجا چي. نو د حدیث راوي وایي چې دا معلومات اوس موږ ته نشته چې دا د کیلومیټر والا میل به د انور راښکتی او که د سلی برابر به راښکتی. د دې خلکو دا سرمنې به ویلي شي، د دې نه به اوبه روانې وي. څوک به په خپلو خولو کې د کنډو پورې ډوبي، څوک د نامه پورې، څوک د خولې پورې. او د دنیا اوبه او هغه اوبو کې فرق دی. د دنیا اوبه خو سطح واره ساتي یو شاني، هلته چې د چا خوله د همده پورې به ولاړی، د ده نه بل خوا به نه ځي. نو چې دغه خوله در نه وځي او به تشه خوله ني، هغې سره به د انسان د وجود وینې ځوې به هم وي او نور نیزوار شي پښتانه وایي، را نږدې شي او هغه پې لګي نو دا به خوټ کېږي، خو مرګ نشته هغه وخت کې چې یو سړی مرګ راشي. او بعضې خلک به د خدای نیکان بندگان داسې وي چې هغې به د الله پاک د عرش د سوري لاندې وي. الله عرش دی، د هغې د سوري لاندې وي، هغې به په خپلو خوشحالو کې وي. د الله عرش داسې نه دی لکه زموږ د کوټې چت. د الله ډېر لوی عرش دی، ډېر لوی عرش دی. د هغې لاندې به بعض انسانان دې کې به بعضې خلک را جمع شي، راغونډ به شي او وایي تاسو نه ګورئ اخر مونږ خو غرق شو، تباه شو، الله حساب کتاب نه شروع کوي. راځئ چې مونږ چېرته سفارش چاته وکړو، چاته به سفارش کوو؟ په پیغمبرانو ګرځي. نو حضرت آدم علیه السلام له به لاړ شي. دا ټول ستا بچي دي او سوځي په دې ګرمۍ کې، په دې خولو کې برباد شو. الله نه سوال وکړه چې الله پاک حساب کتاب شروع کړي، اب ورته انکار وکړي. یریږي به چې ما خو الله منې کړم چې بوټي له ګوتې موړ او ما یوړې. اوس که هغه خو ټیک د الله معاف کړم خو هېڅ پته نه لګي که خدای بیا رانه تپوس وکړي چې تا ولې داسې کول، زه به الله له څه جواب ورکړم. څوک مونږ وي نوح علیه السلام له لاړ شي، دی به نوح علیه السلام له لاړ شي، ابه مې انکار وکړي زه نشم کولی. هغه ته وایي مونږ څوک وو؟ وایي ما نه پس لوی پیغمبر ابراهیم علیه السلام هغه له لاړ شي، هغه له به خلک لاړ شي، هغه به م ورته انکار وکړي زه نشم کولی، یریږم. مونږ څوک وو؟ موسی علیه السلام له لاړ شي، موسی علیه السلام به م ورته انکار وکړي زه نشم کولی. ښه نو مونږ څوک وو؟ وایي عیسی علیه السلام له لاړ شي، عیسی علیه السلام له چې ورشي ابه م ورته انکار وکړي زه د خدای په دربار کې دا طاقت نشم لرلی. ښه نو مونږ څوک وو؟ خلک به وایي وایي لاړ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم له محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. حضور پاک فرمایي دا خلک به ټول مال راشي چې ما ته وایي زه به ورته وایم چې انا لها دا سفارش زه کولی شم. نو یو مقام دی هغې ته مقام محمود وایي. اقه ځای به حضور پاک د دنیا د یوې هفتې برابر سجده ولګوي، دومره اوږده به د دنیا هلته خو هفتې مفتې نشته، خو د دنیا په هفتې په مقدار سجده به ولګوي. نو الله به ول آواز ورکړي چې سر دې پورته کا، اشفع شفاعت کوا تو شفا قبول بشي، سل سوال کوا تو جب ستا دعا به قبول شي، څه چې غواړې هغه به تا ته میلو شي. نو اوږد حدیث دی هغې کې راځي چې حضور پاک به سوال وکړي چې یا الله د امت سره حساب کتاب شروع کړه، د خپل مخلوق سره چې کوم د آدم علیه السلام نه واخله او تر د قیامته پورې څونه بندګان دي، الله دوی سره حساب کتاب شروع کړه. نو حساب کتاب به شروع شي. نو الله قرآن شریف کې فرمایي وندع الموازین القسط لیوم القیامه، د قیامت پر ورځ به انصاف والا تلې مونږ ولګو. داسې د دنیا تله نه د بې انصافۍ. فلا تظلم نفس شیئا، په یو نفس انسان به پټې ظلم هم نه کوي. د دنیا تلې خو د بې انصافۍ دي چې اخلي درانه اخلي چې ورکوي سپک ورکوي، دا ظلم تلې او دا کم شی ورکول او زیات شی غشتل دا ګناه ده ګناه ده ګناه ده ګناه ده. نو الله پاک په قرآن شریف کې فرمایي وندع الموازین القسط لیوم القیامه، انصاف والا طلب لرو. فلا تظلم نفس شیئا وان کان مثقال حبة من خردل اتینا بها، کوم نرید د شړشم د دانې عمره نیکي وي دا به راوباسم، د شړشم د دانې عمره ګناه دې کړي دا به راوباسم.
ووجدوا ما عملوا حاضر. اللہ قرآن شریف کی فرمائی کہ سدی کر دی حاضر بھئی دتا سے مخامخ انکار ہم تے نشے کو. وکفا بنا حاسبین. اللہ سے فرمائی دما چاہتا جت نشتا چیز چاہتا ہے امچرا شمالی حساب کتابو دلتا خو بس اقرا ولی مالی حساب کتابو کده نه پوهیږم. پټواری مرزا برا ولی مال ازمکه کچ کده نه پوهیږم. اکاؤنټنټ برا ولی راشه مالی حساب کتابو کده نه پوهیږم. الله وی زما اچا د جلتی سره په حساب کتاب په خپل پوهیږم. زه په خپل حساب کتاب کو. اما من کان اذا کم انسان نیکه درنې شوي فهو فی عیشة راضیه خوشاله زندگی ده. واما من خفت موازینه او گناهونه زیاد شو فامه هاویه وما ادراک ما هي نار حامیه. دا طلب پرته د دې تل نه مخکې چې حساب کتاب لانی شروع د هر پیغمبر حوض دی. زمونږ د خپل مبارک پیغمبر د حوض نوم کوثر دی او رسول الله مبارک فرمایي چې د خپل امت د حوض کوثر وبورکم او پردي خلق به شړم صرف زما امت وي ابر زه پیژنم خپل امت. او بیا کم امتی چې منس کوي هاي هاي یو ځل حضور پاک کو فرمایل وددت لو انی رأیت ارمان کما خپل رونه ولیدلې خپل رونه صحابه وتوي مونږ ستارونه نه یو د الله رسوله وی انتم اصحابي تاسو مې مرګري رونه مې هغه خلق دی چې لا راغلي نه دي رستو به پیدا کېږي او نالیدلې به په ما ایمان راوړي او ما به مني. تاسو خو زما معجزات وینئ نو ایمان هم را باندې راوړو. تاسو خو ما وینئ فرشتي وینئ جبریل وینئ ایمان هم راوړو. هغه خلق چې رستو راځي زه لیدلې نه یم په ما ایمان راوړي نو حقه مې رونه دي رونه مونږ ته رونه ویلي دي رونه. نو بیا ته صحابه تپوس کې ته به دا خلق پیژنې څنګه؟ وی زه به د اودس د اندامونو نه پیژنم. زما امت چې اودس وکړي د اودس د اندامونو نه به رڼا خیږي. د نورو امتونو د اودس د اندامونو نه رڼا نه خیږي او زما د امت د اودس د اندامونو نه رڼا بخیږي. په دې پیژنم. وی داسې به دا پردي د خپل حوض نه شړم فرشتې به یې ورسره هغې به یې شړي لکه یو سړی چې پردي وخان د خپل حوض د شړي چې زما حوض کې صرف زما وخان اوبوس کې بل څوک نه. او حوض د رسول الله مبارک څومره دی؟ اوهو ډېر غټ دی ډېر غټ. مونږ چې دلته پښتانه وایو کراچۍ نه خیبره پورې حضور پاک هم هلته چې څوک ورته مخامخ ناست دی نو هغه ته وایي چې د یمن نه واخله تر د عراقه پورې پلانکي د شام نه واله پلانکي ځای پورې یعنې ښه لوی دی او د هغې په غاړه چې کوم لوښي پراته دي د اسمان د ستورو نام زیات دي. اوبې د شاتو نه خوږې دي د واورې نه یخې دي. چا چې یو ځل اسکلې ابد الابد پورې به تږې نه شي. الله یې زموږ نصیب وګرځوي. هغې نه پس به عملنامې راخوري شي چاله په خلاص کې چاله په ګس لاس او چاله د شاده طرف نه. نو ما نه یو سړي تپوس وکړ وی د دې څه مطلب خلاص او ګس لاسه ما له زه په خلاص نه اخلم زه په ګس نه الم عملنامه مې راله زه به په ګس نه الم زه به ښې ور مخکې کوم په هغې به نیسم. ما وی که دا خیر یې پالج وي هغه وخت سره او دا اونړه بیا به څه کې هلته فرشته دله ډب درکوي نیسه او ښې لاس دې کار نه کوي څه به کې ګوره د الله په کارونو کې ګوتې مه وهه. او چې عملنامه درته کله ملو شوه او په هغې کې ګناه لیکلي اوهو ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. یا خدایا د عملنامه کې خو زما هغه واړه او غټ ټول ګناهونه لیکلی شوي او بیا شمیرلی شوي دي اخره کې جمع تفریق شوی دی دومره ګناه ده او هغې نه پس عملنامې راخورې شي زما رونو نو بیا تله د په هغه تله باندې به وزن کېږي. او یوازې دا قصه نه ده چې دا ما درته وویل. حضور پاک فرمایي چې کوم انسان زکات نه دی ورکړی د قیامت ورځ سخته ورځ ده د خپل مال نه هغه مال به خدای راولي او یو اجدها به ترې جوړه کړي او په دې غاړه کې به ورته واچي غټه اجدها به او غاړې نه به یې توي او کله به دا یو وخت کې خوري چک به لګوي او کله په بل او ورته به څه وایي انا مالکه و انا کنزکه زه ستا خزانه یم زه ستا مال یم چې دنیا کې دې جمع کولم او د الله حق دې پکې نه دی ورکړی. مه ورکوې زکاتونه څه لی ورکوې دقه چل به در سره بیا کېږي. مال کمیږي زکات ورکوم مال کمیږي صدقه ورکوم مال کمیږي پر دې حق ورکوم زما مال کم شو نه زیات کمال چې دغه اجدها دې په غاړه کې بیا پرته او حضور پاک فرمایي سره او سپین د هغې نه به الله د اور تختې جوړې کړي. یوم تبیض وجوه وتسود وجوه د چا مخونه تور او د چا سپین. یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. په دې تندو په دې ډډو په دې شابو له داغونه ورکوي.
او چې هغه تو کم شي نو بیا به په دوزخ کې ګرم کې نو بیا به راوړي نو داغونه به پکې ورکړي. او حضور پاک فرمایي وای د انسان د تیپه د سر به ولا ګرم کیږي اب دونه ګرمي چې شاته به توزي او په شابه ولا کیږي به دونه ګرمي چې د تیته به سر ته توروزي. دا زمونږ د دنیا مال دی او دولت دی چې مونږ پکې د الله حق نه دی ورکړی دقه صدا ده.